بزرگان محترم د سو جمعونا ما دستاسو پوڑان دی اغا بی لذت گناهونه شروع کړی دي چې قربان شم زمونږ او دستاسو خلق ډیر په داسې گناهونو کې مبتلا دي چې اغا بی لذت گناهونه دي. یعنی مطلب دا چې نور کې د انسان سمالی پیدا شته نه پکې د دسه خواهش پوره کیږي او د هغې باوجود زمونږ او د ستاسو خلق په داسې ډېرو ګناهونو کې مبتلا یو او ما په هغې کې بیا یوه ګناه رانیولې وه چې 3 طلاقه په یو مجلس کې په یو ځل باندې ورکول. دا یو داسې ګناه ده خو انسان یې پرېږدي نو دنیاوي پیدا ده او دینی پیدا ده او کوي کی نو قربان شم ایس پیدا نشته نه مالی پیدا شته نه څه خواهش پوره شو او نقصان دا نقصان دی چې تر مرګه پورې به قربان شم دا خوار او ذلیله او په منځ کې معصوم بچي هم څه کړل دا خوار او ذلیله کړل نو دا د دې هغه لوی نقصان شو. نو دا ما ستاسو په وړاندې بیان کړی وه او بیا په هغې باندې چې کمې شبهې راتلې هغه مې په دې 2 جمعو کې بیا ستاسو په وړاندې دا بیان کړلی. بیا ما ویلو چې زه به د طلاق چې کم احسنه طریقه ده ښه طریقه ده زه به هغه بیانوم د ستاسو په وړاندې چې په کومه طریقه باندې طلاق ورکړی شي نو دې بم د دغې د ده دا کور چې کم اور جوړ شوی دی د دې نه بم خلاص شي او ګناه بم ورته میلو نه شي. ما دا احسنه طریقه به زه بیا بیانوم خو د هغې نه مخکې زه دا مناسبه ګڼم چې دا طلاق ته کم اسباب مفضي کېږي چې هغه اسباب زه د ستاسو په وړاندې بیان کړم چې دا کم اسباب دي چې دا پیدا شي نو انسان په طلاق باندې مجبوره کېږي چې دا اسباب زه ستاسو په وړاندې اول بیان کړم بیا به د طلاق طریقه بیانوم. دا نکاح چې د انسان سره د زنانه تړلې ده نو قربان شمه دی د دې دپاره نه ده تړلې چې دی د ورله بیا طلاق ورکړي او دا نکاح د ختمه کړي بلکې دا نکاح چې تړلې کېږي دا د ټول عمر دپاره تړلې کېږي چې د دوی په منځ کې بیا اولاد سره جدایي را نشي. په دقیق بنیاد باندې خو رسول الله مبارک بیان فرمایي چې ابغض الحلال عند الله الطلاق چې د ټولو نه ناخوښه حلال دا الله جل جلاله په نسبت باندې دا طلاق دی. نو شریعت وایي چې نکاح دې وکوله نو چې در مرګه پورې قربان شمه دا نکاح دا برقرار پاتې شي او طلاق را نشي. په همدې باندې بیا شریعت موږ او تاسو ته زور را کړی دی چې کله یو ښځه ناړامه شي نو شریعت وایي فعیذوهن نصیحت ورته وکړئ کو نصیحت باندې کار ونه شو نو فاضربوهن ویې وښئ غیر مبرحن داسې وال ورله ورکړه چې په مخ باندې ونه وښئ او د هغې د بدن ونشلې وینې یې نه کړي په اندازې باندې ورله وال ورکړه چې په هغې باندې هم کار ونه شو. واهجروهن فی المضاجع په بسترو کې ورنه جدا شي بستره ورنه جدا کې دا هم ښځې ته تکلیف ورکوي نو دا ورسره جدا کا چې په هغې باندې هم کار ونه شو. فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها یو درېمګړی مشر دی د ښځې د سر نشي او یو دی د سړي د سر نشي هغه یې دواړو په منځ کې روغه راولي نو چې په دې هر څه باندې کار ونه شو د هغې نه بعد بیا قربان شمه شریعت وایي چې د ستا کور نه اور جوړ شوی دی او د ستا ښځه په جهنم کې ټیم تېروي او سړی په جهنم کې ټیم تېروي د دواړو په منځ کې جدایي چې را نشي نو قربان شم د جهنم نه وتلی نشي نو شریعت ورله بیا د طلاق اجازت دا ورله ورکوي. خو د ټول نه وروسته